کوز د تحصیلاتینځي خیرآباد کې د جرګې په کوششونو د 15 کالو تاو تریخواله او زلبداواله په دوستۍ کې بدل شوی دی چې ورسره سم د دواړه فریقانو ترمنځ وخت په وخت شرونو او عدالتونو کې روانو مقدمو خاتمه اعلان شوی دی. په دې سلسله کې خیرآباد کې د ادینځي امن اصلاحي جرګې د سوري لاندې د اخترګل کاکا په مشرۍ کې د جرګې تابع شو چې د جرګې د مشرانو په وړاندې فریق اول سمیع الله او د هغه د خاندان نور غړو، د دویم فریق نظام الدین مولوی عطا الله محمد لایق اکبر خان په شمول نور سره په میلا وهلو د جیداد په تنازعه د 15 کلن تاو تریخوالي شر جګړو تحصیل تانو د خاتمه اعلان وشو. جرګې ته د وینا په وخت د ادینځي امن اصلاحي جرګې نائب سرپرست اعلی حضرت حبیب عرب خلیفہ، صدر مقرب خان، ترجمان بادر زیب خان، قاری نذیر محمد، امیر افضل خان، زبیر خان، نواب خان، ګلزاده عزت خان او نورو پروغه جوړ کولو فریقین ته مبارکي ورکړه او پروغه جوړ کې په کردار ادا کولو د جرګې د مشرانو خصوصي توګه ادینځي امن اصلاحي جرګې د غړو د کردار ستاینه وکړه. د چا په درې میاشتې ستړي چې روغه وشوه وینا کوونکو وویل چې پروغه جوړ کې خیر دی، الله او د هغه رسول په خوشحاليږي، بل خو شر د شیطان صفت او د فساد نوم دی چې رورولۍ تباہ کوي. دی په ولس زور ورکو چې په خپلو کلو کې خوشاله ژوند ته دوام ورکولو دپاره د دشمنو جنگ جګړو په دوستو کې بدلولو کوششونه وکړي. دوی به هر قسمه مرسته کوي. او دا ډېر د خوشحالۍ او ډېر ښایسته محفل وشو. الله پاک دې دوی اتفاق نصیب کړي او الله پاک دې زموږ جرګې له هم دونه طاقت او توفیق راکړي چې دوی پر جرګه باندې اعتماد ونه وکړو، موږ له خوشحالۍ راکړي. نو الله پاک دې دغه هم د دوی عزت وکړي او پروردګار دې په دې علاقه باندې ټول رحم وکړي، زموږ د ستونزې د عدالتونو نه راخلاص شي او موږ د خلک په خپل منځ کې جوړ کړو د خیره سره. او انشاءالله اصرار زموږ دا میشن دی د خیره سره چې هر ځای کې کم ځای کې مشکلات نو هغې ته موږ ځان رسوو د خیره سره. او دا خبره خدای پاک وایي لکه را څنګه چې دا واره شوه د خیره سره. موږ له هغسې د ځمکې لایق نه یو، د دنیا قامونه ستوري د اسمان شو. لکه ما د دې سیټ زما په خیال د 11 نه بعد دا څونه 14 کال جوړېږي د دې مسلې. ا دې نه ما ګلداده تلي خدای ستر واک ما کوم پرېښی دی نو ښه ساونه راباندې رامات شوي ځکه چې چړیانې وتریانې پکې وي. نو ما چې هغه ځای ته کاته نو شر دی شم زه په خپل وار باندې سمیع الله د هغه خاندان، نظام الدین خان او د هغه خاندان، بلکې دې ټول کلي له د خپلو خویندو میندو له ټولو له مبارکي ورکوم. دا رښتیا خبره ده چې دا د خوشحالۍ خبره ده. په دې کې عزت خان زموږ سره رښتیا خبره چې کوو دی به یې د یو طرف په خامخا فریق به خو مونږ ته هغه ما ته په خپله ذاتي طور چې څونه دی لیدلی کتلی دی نو داسې رول یې ادا کړی لکه څنګه چې د مونږ د جرګې ادا کوو یا د جرګې د مشرانو ادا کوو. نو زه پکې د عزت خان خصوصي شکریه ادا کوم. نو زه تاسو ته بیا مبارکباد در کوم او بیا شکریه ادا کوم د خیرآباد د سپینګیرو، د هلکانو، نارینهو، زنانو، ماشومانو د ټولو، ځکه چې په دې کې به خلکو دعاګانې کړي، زنانو به په کورونو کې دعاګانې کړي، ختمونه به کړي او ماشومانو هم دعاګانې کړي او هلکانانو هغو هم پکې پټ کړی. نو د هغو ټولو شکریه ادا کوم او مبارکباد ورته وایم. الله رب العزت فرمایي فاصلحوا بین اخویکم، تاسو د خپل ورونو په منځ کې اصلاح وکړئ. او الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې فرمایي والصلح خیر، په دې صلح کې خیر دی. په دې کې دا نه چې یاره به پلان کې سړي ته څونه ګټه ورسېده او پلان کې ته څومره ګټه زمونږ دا ده چې دوه زړونه یو کړو. دا ځمکې د بابا آدم بابا د زمانې نه او د هغه نه مخکې د هغه وخت نه را روانې دي او دا ذریتونه پرې راځي یو بل 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 دا پیړۍ پرې روانې دي. مونږ یې په خپله دا دی اوس هم مونږ حاجي صاحب دغه دی په کسو کې خښ کو رالوتې نو دغسې دا ټول مري او مونږ ته ټول د دې ځمکې نه روان یو چې ستاسو د ټول دې مبارک شي. او انشاءالله صدر صاحب له او زمونږ چې څومره د امن اصلاحي کمیټۍ ممبرز دي هغوی ټول له مبارکي ورکوم، د خیرآباد د مشرانو له او خصوصا دواړو فریقو له زه دا مبارکي ورکوم چې تاسو یو شوئ او الحمدلله د زړه نه دا کدورت او دا دغه لرې شو. زه د سمیع الله ناظم صاحب او د عزت خان بھائی د دې د ټولو شکریه ادا کوم چې یاره زموږ د اصلاحي جرګې په دې مشرانو باندې اعتماد وکړو او همدغه شان به موږ اعتماد کوو. دا زموږ دا څومره مسلې چې دي الله پاک به دغه شان دا حل کوي. نو ډېرې خبرې کول غواړم نه، بیا یوه پیره ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. نو عزتمندو تاسو ته بیا یوه پیره ریکویسټ کوم چې خپلې مسلې د جرګې په اساست خاص کر د اصلاحي کمیټې جرګه جوړه شوې ده دا هم ستاسو د مسلو ته یې کتلي دي او دا په وجود کې راغلې ده
نو کوشش وکړو چې بل خبرې به منو په چا کم قومونو کې چې منلي نو هغه مخکې پرمختګ او ترقي کوي. د سمیع الله جی صاحب هم شکریہ ادا کوو چې موږ رالو سره کېناستو نو هغه یوه خبره ما ته وکړه په غوږ کې پټه چې لکه زه په دې امن اصلاحي جرګه کې یم نو زه بیا څنګه تاسو ته وایم چې زما د طرف نه کلم اختیار او داسې دا نور ملګري چې کوم دي عزت خان صاحب دلی او نظام الدین دلی دوی هم راله اختیار راکړو په دینځي کې چې په هر ځای کې مسله انشاءالله په اخلاص باندې وباسو په کم ځای کې چې چا خبرې په ایماندارۍ باندې به خبره کوو رښتیا خبره کوو او چې کله رښتیا وایو او انصاف کوو انشاءالله د انصاف ملګری خو الله دی مسله به ختمیږي.